محمد سلیم چې د خپل وکلنې لور هورین سره د دریای پنجکوړي په غاړه ناستو په دې دوران کې دغه وکاله لور هورین چې دا هغه اوبو ته وغورځېده. کله د اوبو د غورځېدو دوران کې محمد سلیم چې دا وکتل نو د لور غم چې دی هغه برداشت نکو او د هغې د بچ کولو دپاره دریای پنجکوړي ته ورودانګل. السلام علیکم کتونکو، محمد زبیر خان یم. یو افسوسناک خبر سره شریکوم. د دیو د لوري دریای پنجکوړه کې چې څلور کلنه ماشومه چې هغه په دغه ځای کې د بیرم چپو چې د ښکار شو د هغې پلار چې کوم دی نو هغه ماشومه چې په کم حالات کې ولید نو هغه په سیم ورودانګل او هغه دواړه پلار او لور چې کوم دی نو د لور تقریبا څلور کلنه ماشومه د پلار چې دی دوه کم 40 کاله عمر دی چې هغې بیا د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 چې کوم ټیم دی نو هغې بر وخت کاروایي وکړه. دغه دواړه لاشونه چې دي هغې راویستل. ډېر د افسوسناکه واقعه ځکه چې ماشوم هم د بیرمه موجو ښکار شو. د هغې سره چې د هغې والد ته چې نو هغه دغه تړپ ولري د ماشوم چې لټینګ نه کړو نو هغې پسې هغه چې د سیم ته ورودانګل او هغه ماشوم چې د هغې سره پلار چې کوم دی نو هغه هم د دغه بیرمه چپو چې دی ښکار شو په دغه وجه باندې دی هغو دواړه چې دی د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیم چې کوم دی نو هغې بر وخت کاروایي وکړه او هغه دواړه چې دي هغې لاشونه چې دي هغې بهر ته راویستلو. نو په دغه ځای کې چې دی یو د غم سما ده، یو تیاره ده، ځکه چې ډېر افسوسناکه واقعې ده. دوه غمونه په یو ځای باندې دا وخت سره زموږ همکار جلیل خان موجود دی. دا سره به خبرې اترې کوو چې دا واقعه څنګه مخکې ته راغلې وه او تر اوسه پورې ډېر څه پیشقدمي پکې شوې ده. جلیل ډېره مننه د وخت راکولو. دا راته ووایي چې کوم واقعه شوې ده په دې کې ویلی کېږي دا چې پلار او لور چې کوم دي نو هغه دواړه د دغې ظالم سپین چې کوم دی د هغې ښکار شوي وو، هغه چې دی مړه را چوپ شوي دي، کاروایي شوې ده. څه ګڼئ، څه تفصیلات دي ستاسو سره؟ دا دوکبري کهاني چې دا د دې لور علاقه دانوي سره تعلق لرونکې محمد سلیم چې د خپلې وکلنې لور هورین سره د دریای پنجکوړي په غاړه ناستو په دې دوران کې د هغه وکاله لور هورین چې دا هغه اوبو ته وغورځېده. کله د اوبو د غورځېدو دوران کې محمد سلیم چې دا وکتل نو د لور غم چې دی هغه برداشت نکو او د هغې د بچ کولو دپاره دریای پنجکوړي ته ورودانګل. نو وایي چې د پلار او د مور د بچو سره د محبت اظهار د دینه معلومیږي چې د خپلې لور په اوبو کې لیدل او بیا په خپله لامبو هم نه ورتلل، خو د خپل لور د بچ کولو دپاره اوبو ته وردانګل دا د مور و پلار د محبت یو غټه نشانی ده. او دواړو په اوبو کې لاهو شو، حتی چې د مقامی خلکو د کوششونو باوجود، د ریسکو د کوششونو باوجود هغوی دواړه چې دي تیمرګرې هسپتال ته ورسولی شو، خو په موقع باندې هغوی وفات شوي وو. پلار او لور بیګا دواړه په خپل مقامي ابایي قبرستان دانو کې سپرد خاک شو.